بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه ګران کتونکو خبر وکړو د افغانستان او پاکستان د افغان غیر قانوني افغان کډوالو څه مشکلات مخې ته راځي په هغې باندې به هم خبرې کوو. دا وخت هم سره صحافي کمال شاه صاحب موجود دی. کمال صاحب ډېره مننه ننني پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم. تاسو هم مننه. کمال صاحب موږ وکتل چې د اختر نه بعد یو ځل بارډر کلوز شو، بیا بند شو، اوس بیا بارډر کلوز شو صرف او صرف د افغان کډوالو دپاره. خو افغان کډوالو ته څه مشکلات مخې ته راځي، هغه مشکلات څه زموږ کتونکو سره لږ شریک کړئ. بالکل دا خبره خو صحیح ده چې مشکلات ډېر زیات دي، لږ نه دي، او هغه څه انتظامات زما په خیال چې په بارډر باندې نشته. بله خبره دا ده چې کیدای شي توقع هم دا نه وه چې دومره ګڼ تعداد کې دا خلک چې دی نو واپس په خپل ملک ته ځي. نو د اختر نه پس چې کله بارډر په مکمله توګه صرف د افغان مهاجرینو دپاره کلوز شو یا د افغان پناهګزینو دپاره کوم چې پاکستان نه خپل ملک ته ځي روان دي، نو دا د ټول پاکستان نه دغه افغان پناهګزین چې دی روان دي. کیمپونه د هغې ختم شو، د هغې مهاجر سټیټس ختم شوی دی، او نور هم داسې قانوني دغه نه یې پاتې. د سټیټ یو پالیسي ده او دغه پالیسۍ اعلان دی دغه ټول افغان پناهګزین چې دي خپل ملک ته لیږلي کېږي. نو د هغه ځای چې کوم دغه دي سورسز دي یا د صحافیانو د وینا تر مخه په قومي او بین الاقوامي میډیا باندې هم دغه خبره هره ورځ گردش کوي چې یاره مشکلات دغه ځای کې ډېر زیات دي. او مشکلات دا و چې دا 13 څو ورځې چې د بارانونو کومه لړۍ روانه وه، نو هغې په وجه باندې هم د افغان مهاجرینو چې کوم هولډنګ کیمپ دی په لنډي کوتل کې، نو په هغې کې د هغې دپاره د سهولیاتو کمې او دا پکې هم یو دغه راغلی وه چې یو زنانه چې ده نو د زچګي په عمل کې چې دی هغې ته سهولت ورنه کړی شو، هغه وفات شوه. دوو ماشومانو په دغه هولډنګ کیمپ کې افغان پناهګزین ماشومان چې د هغوی پیدایش وشو، او هغه هم د کم سهولیاتو سره دغه ماشومان چې دن پیدا شو. دغسې د ټول ملک نه افغان مهاجرین چې دی نو د زرګونو په تعداد کې او یو محتاط عدد شمار که زه ووایم نو 10,000 خاندانونه روزانه د ټول پاکستان نه د لنډي کوتل هولډنګ کیمپس ته راځي، او ټوکن چې کوم ته جاري کېږي روزانه بنیاد باندې افغانستان ته خپل ملک ته ځي، نو هغه 4,000 دی. نو د 10 او د 4 ترمنځ چې د 6,000 کم فیملیز دي یا کم خلک دي دا دغلته په هولډنګ کیمپ کې پاتې کېږي. هغه هولډنګ کیمپ د هغوی دپاره ناکافي هم دی، هلته خیمې هم نشته، هلته سهولیات هم نشته. تېرو ورځو کې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا رور نوید افریدي دغه هولډنګ کیمپس ته تللي وو او هلته جایزه اخیستې وه د وزیر اعلی په حکم باندې، او هغه سره افیشلز هم وو. هغوی د صوبایي حکومت له طرفه چې دی نو د 80 نه زیاتې چې کومې خیمې دي هغه دغه هولډنګ کیمپس کې نورې ولګولې. د دې نه علاوه د پی ډي ایم ای د طرفه او د صوبایي حکومت د طرفه دغلته چې کوم ډګري کالج دی هغه هم ورته پرانیستی شوی دی. په هغې کې هم اوس دغه افغان مهاجرین د ځای کولو کوشش کوي تر هغې پورې څو پورې چې دوی ته ټوکن نه میلاو شوی دی خپل ملک ته نه وړېدلی. دغسې ورسره یو مدرسه ده او نور داسې ځایونه دي، یو قلا ده، هغه هم دغه خلکو ته خالي کړی شوی ده او دغه خلک راځي او دغه دغه کېږي. خو اصل مسله د ټوکن ده. مخکې که موږ کتل کله چې افغان ټوکن هم د تیرا والا ټوکن یې جوړه شي که څنګه؟ زما په خیال داسې خو نه ده چې تریا والا ټوکن، خو اصل کې یو پوره پروسس دی او هغه پروسس دپاره خلک چې کوم دغه ځای ناست دي یا هغه د پی ډي ایم ای چې کوم کسان دي یا د حکومت کوم خلک ناست دي او هغه د دوی دغه مکمل پروسس کوي او هغه بیا ټوکن دوی ته جاري کوي. نو په دې کې 2-3 دغه داسې عوامل داسې دي لکه فرض کړو بیا بوالو اول خو د موسمي صورتحال او بیا د هغې نه پس د بجلۍ او د انټرنیټ، ځکه چې دا ټول پروسس مکمل کمپیوټرایز دی او آنلاین دغه دی. نو دغه هم یو مسله وه. بله خبره دا دی چې کله تا سره بوتس کم وي، کله تا سره پای کې عمله کم وي، نو هغه هم پروسس کې ډېر ټایم لګي. لکه فرض کا په یو ځای کې 10 بوتونه یا 20 بوتونه لګېدلي دي او هلته ضرورت د 500 دی، نو دغه هم تا ته مسایل چې ډېر پیدا کوي.
او دغه مسایلو په وجه باندې هغه دغه ډیلې کیږي. اوس هم 4,000 فیملیز چې دي د هغې مکمل ډیټا او هغې ته ټوکن جاري کول او هغې افغانستان ته اړول دا هم یو ډېر غټ اماونټ دی. چونکې افغان مهاجرینو تعداد زیات دی او ما چې تاسو ته مخکې وویل چې 10,000 راځي او صرف 4,000 ټوکن ملاویږي او دا 6,000 پاتې کیږي. بله خبره دا چې په پاکستان په ټول پاکستان کې اوس په خیبر پښتونخوا کې هم د افغان مهاجرینو خلاف چې کوم مهم شروع دی. رامان صاحب دا یو ګیله د غیر قانوني افغان کډوالو یو ګیله ده. زه 13 ورځ په خپله تلم ازاخیلو کې 4 ورځونه 15 ورځونه چې کوم دی په ټریلو کې هغې کډیم موجود دي، زنانم دي، ماشومان هم دي، لویم دي. هغې وایي چې یو خوا موږ د کورونو نه روباسي، موږ ته وایي چې بهر شئ، بل خوا موږ په روډ باندې ذلیله کېږو ناست یو. نو دې دپاره څه اقدامات صوبایي حکومت یا وفاق اړخ نه څه شته؟ ګوره جي مسله دا ده چې دا خو به دې کې وي ځکه چې که د دوی دغه خبره د دوی دغه ګیله والو د دوی دا ګیله په ځای ده، بالکل ټیک ده په ځای ده باندې، خو دلته به د ملک وسایلو ته هم ګوري، دلته به هغه پروسس ته هم ګوري کوم چې د انټرنیشنل سټینډرډ پروسس دی. د هغه پروسس نه پس دوی خپل ملک ته لکه داسې څو ځله مخکې ریپیټریشن شوی دی، افغان پناهګزین خپل ملک ته تللي دي او بیا واپس راغلي دي. صحیح. نو د دغه سیز هم لکه په غیر قانوني طریقه باندې راغلي دي. اوس هم چې دا کم دي افغان مهاجر سټیټس خو ختم دی، پناهګزین دي او دا پناهګزین اوس په پاکستان کې په غیر قانوني توګه باندې. نو ګوره د ټول نه اول خو په کار دا دی افغان پناهګزین لا چې د خپل مهاجر سټیټس ختمېدو نه مخکې دی خپل ملک ته تللی وي، هغه د دوی خپل څه کنسرن لګیا بو چې یاره موږ تالته دا نشته هغه نشته دا نشته. اوس هغه خبره خو نشته که نه، دا سټیټس چې دی دا د 2007 نه د دوی په دې باندې خبرې شروع دي او بین المللي چې کومې ادارې دي هغوی ریکویسټ کوي پاکستان ته چې یاره دغه کې او ما چې مخکې کوم ویلو چې د دې په پاکستان باندې ډېر غټ اثرات دي، که هغه په کلچر باندې والي، که هغه په معیشت باندې والي، که هغه په لوکل دغه باندې والي، نو ډېر غټ اثرات مرتب کیږي په دې باندې. په 2014 کې بیا چې کوم نیشنل اکشن پلان راغی هغې کې هم دا خبره وشوه چې افغان مهاجرین د خپل ملک ته لاړ شي. بیا دوی نه منله ورسره د ځایي خلکو هم وی چې یاره دا خو یو دغه دی. نو بیا داسې چل وکړو چې د افغان مهاجرینو دپاره یې د کارډ سیسټم دغه کړه او د دې رجسټریشن شروع کړه. په هغې کې هم ډېر خلکو رجسټریشن نه کوو. اوس چې دا کوم صورتحال دی نو په دې کې لکه د دې ګیله په خپل ځای ده، خو د پاکستان هم څه کنسرن دي، څه ګیلې دي او هغه هم په خپل ځای دي. بله خبره دا ده چې لکه وسایل هم پکار دي که نه، صرف دا خو نه چې پاکستان ووایي چې دوی واپس خپل ملک ته لاړ شي، دوی مهاجر سټیټس ختم شو غیر قانوني شو، خو پاکستان سره هم هغه وسایل پکار دي او د هغې به یقیني توګه باندې کمی وي، ځکه چې نن سبا چې په دې خطه کې کوم صورتحال روان دی، یو خو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم صورتحال روان دی هغه هم تشویشناک دی. دا د ټولو نه لا غټه خبره وشوه چې د پاکستان او افغانستان چې کوم د بارډر سکیورټي فورسز ترمنځ چې کوم فلیګ میټینګونه شو په هغې کې صرف دې ته خو د اجازت ورکړی شو. ګنې د ایران، امریکې او اسرائیل چې کومه مسله روانه ده او په هغې کې چې دا کوم د پاکستان کردار دی، نو دې څیزونو کې هم پاکستان یو وړخته خو انګیج دی که نه. بالکل. نو دا څیزونه دا مسلې به حل کېږي، وخت په وخت به حل کېږي، خو لکه ما خو تاسو ته مخکې ووایي چې د دې تعداد انتهایي زیات دی او په وخت باندې دوی خپل غم نه دی کړی. نو اوس په څه ناڅه مشکلات دوی ته راځي. کامان صاحب دې په کوم نظر باندې ګورئ چې یو خوا په زرګونه خلک غیر قانوني افغانان روان دي، ټریلې ولاړ دي، که ازاخیل وګورو یا باب خیبر نه خوا ګورو د لنډې کوتله پورې ټریلې ولاړ دي. زموږ د خلکو ټول فوکس په دې بورډ بازار ولې دی؟ په بورډ بازار باندې فوکس په دې وجه دی چې د بورډ بازار چې کوم خلک دی هغوی نه ځو، چې نه ځو نو بیا فوکس په همدغه اړخ ته راځي. او ګوره د هر یو ملک خپل قوانین دی. افغانستان که موږ داسې ګڼو چې افغانستان یو روان ویجاړ ملک دی او په دې کې چې دې وخت کې کوم حکمران ناست دی نو هغه د افغان عوام د مرضۍ او د منشا مطابق نه دی، یا عام د دنیا چې کوم جمهوري طریقه د په هغې باندې نه راغلی، د هغې په دې باندې خپل دریځ دی چې کوم حکمران ناست دی، خو د عوامو خپل دریځ دی. نو که دغې ته وګورو نو د هغه هلته هم څه قوانین شته که نه، او د قوانینو احترام به کوي، لازمي خبره ده. داسې په پاکستان کې هم، پاکستان یو جمهوري ملک دی، دلته یو پوره ټیک ټاک سیټ اپ دی، نو د دې خپل قوانین دي، خپل آئین دي، نو په هغې باندې خو به هم دغه کې که اوس ته یو ملک ته لاړ شې، فرض ته امریکې ته لاړ شې، امریکا کې هم داسې شروع ده چې لاړ شو او
نو امریکا کې هم داسې شروع دی او ټرمپ لالا وایي چې یاره تاسو چې دی نو بس دا بهر ملکونو والا وځئ نو دا ټرمپ لالا دغه خبره خو ټیک ده د هغه ملک دی او دغه قوانین دي دغه خوښه ده چې څه سره کوي اوس ته هلته لاړ شي او څه ورته چې دی نو په میز باندې خپې کېدی او داسې ورته کښېنې چې نه زه خو نه وځم د دې ملک نه او په پاکستان کې سهولیات نشته یار وروره افغانان یو خو وایي چې په افغانستان کې سهولیات نشته بل خو هغه افغانان چې کم په سوشل میډیا باندې کمنټس کوي چې داسې هر څه په پاکستان کې نشته چې څومره هر څه په افغانستان کې ګوره یو بل فیکټر چې دی او هغه نوی اوس راغلی دی او هغه سپریډ کېږي روان دي د ډېرې مودې نه خو اوس ته خلک کارلي هغه د سوشل او ډیجیټل میډیا صحیح او دغه د سوشل او ډیجیټل میډیا جنګ هم نن سبا چې دی یو غټ دغه اختیار کړی دی او په دغه باندې هم ډېر خلک چې دی نو خپل مایند فیصله کوي ځکه چې هغوی باندې مایند چینج کېږي که نه اوس هغوی چې کوم هلته تللي دي هغوی خو دې ته هم وایي موږ ته هم وایي دنیا ته هم ښایي چې دلته هر څه شته خو چې دوی یې ومني که نه اصل مسله خو د دوی د زموږ خو نه ده موږ خو منو موږ خو دوی چې بس هر څه شته خو خپل ملک ته لاړ شي خبره ختمه کړې خو دوی وایي چې نه موږ نه ځو نو دا د فوکس خبره چې دا کوم وکړه که نه دا په دغې څیز باندې د فوکس دی چې دوی وایي چې یاره موږ ته هلته سهولیات نشته داسې کاروبارونه دي چې هغه کله که ته وګورې په پاکستان کې په بعضو قوانینو کې د هغې منع راغلې ده هغه به نه کې ټیک اوس هغه کاروبارونه دي دلته کوي لګي لکه حواله هونډي کاروبار چې دا د افغانستان او د مهاجرینو یو ډېر فیورټ کاروبار دی او دا تیر کال نه 24 کې په دې باندې ښه پوره د اف آی ای د طرفه یو سټرایک شو او په دغه کې چوکیدار کې چې کوم بازار دی هغه کې 90% چې کوم خلکو هغه افغان مهاجرینو چې د سراب په شکل کې هلته ناست دي او په غیر قانوني توګه باندې د بهر پیسې پاکستان ته راغواړي د پاکستان نه هغه پیسې بیا افغانستان ته لیږلي نورو ملکونو ته لګېدې ته حواله هونډې وي او حواله هونډې کې دی ملوث وو نو اوس دا کاروبار دی هلته نشي کولی ځکه چې منع ده پې دغسې که وګورو نو د موسیقۍ چې کوم حساب کتاب دی نو هغه هم دی نشي کولی نن په پېښور های کورټ کې یو فیصله تحریري راغله او په هغې کې دا استدعا د های کورټ نه شوې وه چې د افغانستان کې چې کوم جمهوري حکومت او دې نه مخکې دوی چې ورته جمهوري حکومت وایي حالانکې د امریکې هلته دغه قبضه وه او هغې ته جمهوري حکومت ویل بهرحال هغه سیټ اپ کې چې کوم خلکو د یو ان ادارو سره کار کوو یا هغه حکومت سره کار کوو د دغه کوم حکومت چلتو یا کوم خلک چې د موسیقي او د دې سره تړلې خلک کله چې رژیم چینج چلتو شو نو هغه خلک پاکستان ته راغلل نو هغه خلک اوس وایي چې موږ د پاکستان نه نو باسو موږ د یو ان ایچ سی آر په ترو باندې ځان لا دریم ملک مطلب بهر ملکونو کې ځان لا موږ خبر روانه کړې ده یو ان ایچ سی آر موږ هغې ته په رصد باندې لیږي نو موږ د دې ځای نه نو باسي نو داسې خلک هم پکې شته خو هغې ته هم دا دغه د عدالت خو وایي چې دغه خلکو چې دی یا هغې سره پراپر ویزه ده یا هغې سره دستاویزات موجود دي دې ته لا فلحال سم وایي تر څو پورې چې بل حکم نه راغلی خو تر څو پورې به دا خلک دلته ناست دي نو دا ټول څیزونه دي چې دا په دې باندې اثر انداز کېږي اوس لکه تاسو خبره وکړه د فوکس د بورډ بازار اوس د بورډ بازار د خلکو چې د مایند چینج شو په 2 ورځو کې او هغوی بس خپل کاروبار راغونډ کړه بس وایي چې موږ ځو نو 10,000 خو د نور پاکستان نه را روان دي او بیا داسې 10,000 د خیبر پښتونخوا د بورډ بازار نه پې ورشي نو بیا خو لازمي خبره چې د هغې دپاره بورډ بازار 10,000 وکلی ځي خلک ورته ډېر انتظار کوي انتظار کې ورته ډېر خلک دي خو اصل مسله دا ده چې په دې باندې هغه دغه نه شروع که نه زما چې څومره خیال دی چې د تیر بیک لاک چې کوم دی که نه دا ختم شي که نه بیا به دلته شروع بیا په خپله ځي ډېره مننه کامان صاحب یقینا ډېرې ګټورې ژورې خبرې کوي او دا و تازه ترین چې کوم اپډیټ و د افغانستان حوالې سره یقینا چې کوم نوي اپډیټ راځي هغه به هم تاسو سره شریکوو در نن پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت د الله په امان